د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اولینی چې د سیرت کتابونه دا لیکي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د آدم علیه الصلاۃ والسلام په منځ کې څومره فاصله دی، یعنې څو سوه کاله تیر شوي دي. د هغې جواب دا دی چې مورخینو لیکلي دی، صحیح پاته نه لګېږي، خو مورخینو لیکلي دی چې 5140 سال چې دی 149 سال فاصله د پیغمبر علیه السلام او د آدم علیه السلام منځ کې دی. دویم سوال، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې کوم نبی تیر شوی دی؟ نو جواب دا دی چې پیغمبر علیه السلام نه مخکینی نبی چې دی عیسی علیه السلام دی. دریم سوال دا دی چې د عیسی علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کې نور رسولان راغلي دي یا نه؟ نو صحیح جواب دا دی او حدیثونه هم دا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې بل نبی نشته. اگر چې ځینې روایتو کې دي چې 4 انبیا دي، یا چې یو دی او بیا چې یو دی څوک چې خالد نومې دی او څوک چې حنظله نومې دی. او به هر حال صحیح قول دا دی چې د پیغمبر علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې بل نبی نشته دی. او څلورم سوال دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام منځ کې څومره فاصله دی؟ نو سیرت کتابونو کې مختلف اقوال دي. یو قول دا دی چې پیغمبر علیه السلام نه د عیسی علیه السلام په منځ کې چې دی 600 سال فاصله دی. او سیرت حلبیه چې دی هغه ذکر کړی چې عیسی علیه السلام نه ونسه پیغمبر علیه السلام پرې 400 کال شری تیر شوي دي.